بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دا مسجد قباء ده. مسجد قباء اولنی جماعت ده. قرآن کې الله فرمایي لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين. دا مسجد قباء ده. اولنی جماعت ده چې نبی علیہ السلام قباء بستی ته راورسېدو د علاقې ته او هجرت یې وکړو. نو اول دلته قیام وکړو او د ټولو نه اوله چې د بیا د جومات بنیاد کېښودو. نو دا هغه جومات دی. د دې جومات فضیلت شته. په دې کې 2 رکعاته نفل کول نبي علیہ السلام وایي چې دا د عمرې ثواب لري. عمرې عمره فضیلت دی په دې کې 2 رکعاته نفل کول. ځکه صحابه کرام چې راله د مکې نه هجرت یې وکړو او هلته مسجد الحرم و. نو هلته به صحابه عمرې کولې، طوافونه به یې کوله. هلته خو ثوابونه ډېر زیات وو. صحابه کرام خو د هغې نه هغه ثوابونه نه محرومه شو. بیا نبي علیه الصلاة وسلام او په هغې پسې خفه وو چې هغه طوافونه عمرې خو زنده پاتې شو. نبي علیه الصلاة وسلام وفرمایل چې په دې کې 2 رکعاته لمونځ کول نفل دا د عمرې چې دی نو ثواب دی. دا د دې جومات شمال طرف ته دی. یعنې امام چې ودرېږي د هغې ښی طرف دی او دا د هغې سره دا پارکینګ دی. غټه ګلاو ایریا ده ورسره او هغه مناره چې ښکاري تاسو ته دغې ته چې لار ورغله دغې ته مسجد جمعه وه. د هغې موږ جدا ویډیو بیا کړله. داسې د لار ورته چې ورغله او نبي علیه السلام به دې جومات ته چې دی نو هفتې په ورځ به چې دی دلته راتلو او د دې خلکو خواله او پیدل به راتلو د مسجد نبوي نه. مسجد نبوي مخکې دی او د دې جومات سره دلته دا باغ دی. دا باغ تاریخي باغ دی. تاریخي باغ دی. دې ته بستان مستزل وایي. مستزل مزرعه مستزل. دا تاریخي باغ دی. اوس یې بند کړی دی. څه کار به پکې څه وجه به یې څوک نه پرېږدي دننه. په دې باغ کې نبي علیه الصلاة وسلام قیام کړی دی او نبي علیه الصلاة وسلام چې دلته راغی او صحابه ورسره دلته کېناسته. نو صحابه ناست دي او نبي علیه السلام هم ناست دی. د انصارو نبي علیه الصلاة وسلام نه پېژندلو. ابوبکر صدیق ته به یې کتله چې کېدی شي دا دی پیغمبر. نو بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاڅېدو او په نبي علیه الصلاة وسلام باندې د پاسې ستاتر ونیولو. سوری کوبي مستزل وایي سوري ته. نو بیا چې دی نو دا انصارو ته پته ولګېده چې ښه دا سوری چې مې وکړو نو پیغمبر دا دی. هغوی بیا وویلو چې موږ وپېژندو پیغمبر علیه السلام. دا هغه باغ دی. دې باغ ته په دې کې مو هغه ځای شته چې په کوم ځای کې نبي علیه الصلاة وسلام قیام کړی و. په هغې د پاسه یې چې منا غوندې کې چې جوړه کړله. دا هغه د دې جومات ته نږدې دی. بلکل جومات چې حدود ختمېږي سیده دا باغ دی. بیا مستزل ورته ویلی کېږي. نو دا مسجد قباء دی. د دې فضیلت په قرآن کې بیان شوی دی. الله پاک خپل پیغمبر ته وایي ته په دې جومات کې چې لمونځ وکړه ودرېږه پکې. لمسجد اسس على التقوى چې په تقوا او پرهیزګارۍ باندې چې د دې بنیاد ایښودلی شوی دی. او بیا الله پاک وایي فیه رجال په دې کې سړي د سړي یحبون ان یتطهروا چې هغوی خوښوي چې هغوی پاک شي. پاکي صفایي سترایي چې دی دا خوښوي. په هغه زمانه کې د دې خلکو طریقه کار دا و چې
چې دیو به اودس مات کو نو یو یې په لوټو باندې ځان چې نن صفا کولو او بیا به چې نن د اوبو استعمال کولو. نو دا عمل د الله تعالی ډېر خوښ شو. نو الله تعالی د دې علاقې د دې خلکو چې دی نو صفت په قرآن کې وکړو چې دیو صفایي سترایي چې دی نو هغه خوښوي. اوس هم دا جومات په دروازه کې تاسو یې نه یو صفایي والا چې دی نو هغه دې لګیا دي او د جومات صفایي چې دی نو هغه کوي. نو صفایي پکار ظاهري هم پکار ده او باطني صفایي چې دی نو هم پکار ده. دوانو صفایانو حکم چې دی نو اعلی هغه الله تعالی چې دی نو موږ ته کړی دی. دا حدیث دلته لیکلی شوی دی. په دې کې 2 رکعاته لمونځ کول هغه د عمرې چې دی نو ثواب لري. دا ابن ماجه روایت کړی دی په سند صحیح سره. دا جومات دی، دا بار صحن دی او زوال راځي دلته. څوک چې عمرې له راشي که نه او بیا مسجد نبوي ته چې دی نو راشي دلته بیا خامخا چې دی نو راځي او دلته 2 رکعاته چې دی نفل ادا کوي. دا د جومات حال دی. زوار راغلی څوک نفلونه کوي څوک چې دی نو تلاوتونه کوي. دغه د جومات محراب دی. دلته اوس 2 رکعاته نفل پکار دی چې موږ وکړو. دا بهر د جومات صحن دی. یو دروازه دغه مخامخ ده او یو دې طرف ته صحیح طرف ته. دا جومات دا بل سایډ دی. تصویر دا بسونه راغلي خلک را روان دي. دا جومات صحن دی.